ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی ماښامې دی وریځ ده او چې بیا ګرم ګرم کبان وي او بیا د خان بابا د هوټل وي نو څه بل شانتې مزې وي ځکه موږ هم په مړه خبرې کوو او کبان بیا څنګه وي چې ستاسو د وړاندې د تالاب له لارو ونیسئ دا تالاب دی که نه دې کې دا کبان میان ګرځي او دا مهي ترې له ونیسي او بس هغه بیا درته هلته کټ کړي او بس ټنګری کړي او بیا یې وخوري ګرانو کتونکو خان بابا هوټل دا د نامعلوم تصویر چوک په غني خان روډ باندې د هغې سره بلکل جوخت په جوخت دی غټې وریجې پکې ملاویږي کب پکې ملاویږي چاولې پکې ښه ښکلې چاولې ملاویږي ورسره چې کوم دی هر قسمه خوراک چې کوم دی نو هغه په دې کې شته دی او چې لا نن سبا راشئ نو د موټر سایکل او د سایکل ټیکټ هم درته ملاویږي راشئ ورور مې لږ دی خواته د موټر سایکل او د سایکل ټیکټ هم ملاویږي بله ورله قراندازي ده پهلی ډرا چې کوم دی په 5 فروری 2023 په دې باندې ده ښه خپله پېژنګلو را سره وکړه صاحب السلام علیکم اول خو ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو دلته کې راغلی او ټولو مینوالو ته سلام بس موږ خو د تغبې نه راغلي وو په دې لاره باندې تلو د خان بابا هوټل مو لید دا یو ډېر ساده هوټل دی او دلته کې هر یو څیز ډېر ښکلی او په ښه قیمت په ارزان قیمت باندې میلاویږي تازه میان هم پکې پولو هم یې پکې او ریټ هم خرې مناسب دی بله پکې ښه خبره دا ده چې څوک د 0 روپو روټۍ وخوري نو یو ټیکټ پکې 2 فری د موټر سایکل دپاره ورکوي د هغې به په 5 فروری باندې وایي چې ډرۍ خوش قسمته به هغه راخیږي بغیر څه لالچه لکه په خپل دغه کې چې کوم دی په بل کې هم دوی د میلمنو سره ډسکاونټ کوي او یو ټیکټ هم ولا ورکوي نو داسې په بل ځای کې نه زما په خیال باندې دا واحد د خان بابا هوټل دی چې دلته کې دا شي والسلام ډېر څه مو خوړله موږ خو دې وخت کې پولو وخوړو او روش هم وخوړو رسکونو بالکل ایوان مزیدار ښه صحیح ده ښه ګرانو کتونکو 5 فروری په جامع نعماني او تمانزو کې چې کومه ده هلته کې به دستاربندي وي او څه نخنیم سوه علما به فارغه کېږي موږ خو به کینو خو به هر خال اوس به ترې ټیکټ اخلو ښه دلته کې چکن وایټ کړای مټن سیخ کباب مټن تکه سیخه مټن کړای مټن وایټ کړای او دغه شانتې نمکین روش چکن انګارا چکن سټیم روسٹ کڑھائی گوشت چکن کڑھائی کابلے پلاؤ مچھلی فرائی مچھلی انگارا مچھلی فنگر او چکن مٹکا بریانی او دا شانتی لاہوری چنا مکس سبزی شاہی دال چپلی کباب چائنیز دا چائنیز لکه سدي زموږ چرته خوړلې خان بابا جا په موږ خوري نه ها انډا فرای خلوا او پایا او نهاری کنه اخا نهاری او الو پالک او دغه شانت کشمیری چای نان سپیشل روغنی نان او دا لوچی والا پراټا لوچی والا پراټا خا املیټ او دغه شانتي سپیشل چای پېښوري کاوا او دغه شانتي پیپسي ریګولر پیپسي با دغه کولډ ډرنک چې کوم دی هغه ورسره شته او بیا د موبایل نمبر دی 0310 93 54 566 0346 او 32 96 550 ښه ګرانو کتونکو تاسو فوټیج ګورئ په دې کې چاولې او په دې کې چې کوم دی نو دا ارسه چې کوم دی لکه دا ونیسه ځان سره دا ارسه میلاویږي ښه قراندازي را په 5 تاریخ باندې خوش قسمته څوکي د دې موټر سایکل مالک بشي دوا کوي چې خدای پاکي مال راکړي ځکه چې زه به نن 3 ټیکټ اخلم ورسره چې کوم دی سایکل هم دی دا ډرا ده خان بابا دې ترې څنګه سوچ وکړو چې پکې خلکو له پکې ډرام ورکړي بس موږ هو دا اراده وکړو موږ شرط هوټل هوسم چې خلک یو ځای کې روټۍ خوري خو موږ مونږ څوک څه پیدا والی صحیح او بل دا هوټل به موږ مشهور شي خلک هم ویني منګه خپل طرف نه ورکو پری لکه دې کې څه ټیکټ میکټ پیسې نشته یو سره راځي روټۍ چاو کې ټیکټ نه یو روپیا نه کټ کو روټۍ چا کې دا زموږ طرف پری دی بالکل مکمل صحیح ده موږ خپل طرف نه دا 12 موټر سایکل اره میاش په موټر سایکل اون کاله سره روانه غیر بندي کې نه ها صحیح ده خان بابا څومره وخت هوټل کې زموږ تقریبا دلته کال نه سیو شو او تجربه هم د 15 کال ده ها د مخکې بنور دون بارو جی دلته نو بهر ملک سعودي عرب کې جی نو دلته بهر ملک سکانه تیارول شي
چې تیارو شو کنه هو د دې د بهر ملک قانون کې لیکل پرخ دی هلته خلک ډېر ساده ماده خوراکونه کوي او پاکستاني مصالحدار خوراکونه کوي نو دې چې تیارول شو چې پاډر باندې وړ بالکل په تیارو صحیح ده ستاسو په هوټل کې داسې خاص څه څیز دی چې خلک یې صفت هم کوي او یا ستا اوس چې کوم نوې زموږ سټیم روست دی سټیم چکن روست دا دلته لږ په دې علاقه کې نشته صحیح ده جمدي میان دی خو تقریبا ملاوي خو بیا هم جمدي میان ستاسو مخې موږ راونیول د ویډیو کې تاسو هم ګورئ شته پکې باقي موږ سره د پنجاب څونه کاني دي نهاري شوه پایا شوه دا دا موږ سره سره ناشته کې ملاویږي او بیا د ماښام چې کوم دی ما پنجابیان کاریګر اوستی یو نه بګ انټرویو مغسته شه خیر دی صحیح ده سپیشل د پنجاب چې کوم آیټم دی دلته اویلیبل دی 50 سار سټي موټل کولاویږي او بندوي هوټل سار مانځه پس کولاویږي او شپې 12 بجې بندو مونږ کوشش کوو 24 غنټې کو دا علاقه لګ د چې موسم یخت ډیر زیات وړي ان شاء الله 24 غنټې دا میاشت لار چې څوک زی د سوات دیر ملکن زموږ ټول کسٹمر زیات د سوات دیر ملکن درګې ساکوټ تهبه دا لګ ډیر تاسو په لن روټ شارټ کټ دی نو دا ټول زموږ کسٹمر دی او ډیر خوشحالي راځي او مو سپیشل هغه دعوت مرګ تاسو راشه د منګوره پر زموږ کسان په دې باندې راځي خان بابا څه فرق وکوي بعضی پورټلو باندې ډېرې خرچي شي وي نو دا شیشو او دا ډیکوریشن هم پیسې اخلي زموږ تاسو مینیو تاسو وکړه تاسو اوس لګریټونه ویل تاسو پته لګي بالکل نارمل ریټ ته موږ ډیکور چې ساده پاده هوټل تاسو وینئ دا لایټینګ ماټ معمولی خبره ده او نو موږ د هوټل چارجز نه لوغه بعد هوټل غنای به کولی کې سرویس چارجز زموږ سرویس چارجز نشته چې کم ریټ ته مارکیټ مطابق نارمل ریټ چلو او مناسب ریټ ورکو لګه چای به روټه خورلې بار بار راځي ان شاء الله بس ما ورته صرف نمونه واغستل نور ریټ چې ریټونه مینیو موجوده ده مینیو په تاسو تصویر شیر کې وسره چې ما کې اون ریټونه لیکلي دي هر یو شی مناسب ریټ لګه هاي پای ریټ نشته ها دا قراندازي به اوس په 5 دغه په 5 تاریخ قراندازي ان شاء الله تاسو هم راځي او دعوت په چاله ورکو یو درېمګل کس به هجي دا پی سبیل الله زموږ نو ګفت دی نو دیو جمع پدې کې زماده هوټل مله به حسن علي دا بس د بار خلک علي دي ته ما ویل چې بیا سبا چالو خو دی ور ځان لرو هجو نو دیو جمع دي تاسو خپل حسن علي چې څونه کسٹمر راځي علم ټیکټ ورکو فری ټیکټ مال ورکو چې روټه ورکو په قلار چې کله بل ورکي نو مو دې فری ګفت دی دا په سټیم اوس مخ کې تلې به سړي پیسې کټ کی دا به ان شاء الله تقریبا 3 بجې نه پس پر راکو 3 بجې بالکل پکار د ځکه چې پاغ ورځ دستاربندي ده په اتمانزو کې او هغه له پزرګو خلک راځي هغرانو کتونکو دا درته خایو دنه بلاړ شو او دنه صورت حال به کم دینو هغه درته هم بیان کو چونکه جنریټر आवाज ډیر زیات السلام علیکم داری تازه کبان تیاریږي بابا بخیر څنګه کی داری تازه کبان تیاریږي او خبره ترې بکو دا کباب هم ورسری دی راشه کنه یار دی خطا او نه یہ भाई जान अपना तारुफ करी मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। हमाद कहाँ से हो? मैं मियाँवाली से हूँ। मियाँवाली से? हाँ मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, मुर्गी वाली और बड़े गोश्त वाली। हाँ ये मियाँवाली वाली जो है ना या पंजाब की जो कहानी है यहाँ पे आप बना सकते हैं, पंजाब की कहानी यहाँ पे आप बना सकते हैं? हाँ वो भी बना सकता हूँ मुर्गी वाला। ठीक है ठीक है। ग्रानू गतुन को दिसरा नूर कसानी आपके पास कितने बंदे हैं? हमारे पास 8-9 बंदे हैं। ये पंजाब से जो? हाँ। आपका उस्ताद कहाँ से? हमारा उस्ताद यहाँ से है, पेशावर से। पेशावर से? हाँ ठीक ठीक। ग्रानू गतुन को दा मंगा दा खान बाबा पोर्टल की यू रशम भी ने बाकायदा چې کم دی نو دغه سیستم روان دی او ورسره چې کم دی نو دا ګرمې ګرمې ډوډۍ او پراټا او نان او دا چې کم دی نو دا نامعلوم تصویر چوک ہے نامعلوم تصویر چوک وګوره نه عمران خان دی نه باچا خان دی نه آیات خان دی نه سابق صاحب دی پته نه لګي چې تصویر لګولې خو ما په نامعلوم تصویر چوک دا خان بابا دی دا خان بابا چوک چې کم دی خان بابا چوک هلکه د نن نه پسم خان بابا ده کې هیڅ فرق نشته دا ورته ښیم دا خان بابا چوک باقاعده په غني خان روډ باندې د نن نه پاس دا خان بابا چوک شو هلکه دا ډېره زبردسته خبره راله او چې د چا نه دی خو د خان بابا په نوم دی که نه نو دا ده پراټې خو دې ټایم کې جاشپي ښه روژه کې هم دا سیسټم وي که نه خان بابا روزه کې به چې کم دی نو روزه ماتې روزه مکمل فری روزه کې ها اون روزه صحیح ده زبردست واو ان شاء الله دا ګوره دا د خان بابا چې کم دی ګوره دی الله سره تجارت کوي چې کله الله سره تجارت شي نو دولت خان حاجي صاحب کله به راځي چې دې ځای میان د باندې وخورمه دولت خان حاجي صاحب په سعودي عرب کې دی هغه راشه هغه ته څه پیغام ورکړه هغه ته څه پیغام ورکړه دولت خان حاجي صاحب
دا زموږ د 400 غټي دا روجي دي 400 مشهور غټي دا ملاويږي ورته پرې چې اوري دا اوس اسی دا لګي لګي چې خوري کنه او تیرې خیر او خان بابا صبر شان مزه ده نو پرې دا خان چې بلک دغه کوه غال د دې چې او کنه هغه دولت خان صاحب سړی خو راغلی او استاد هغه سوجات ماته کړو ته وایم نه خو اجي صاحب خبره مو سره کړل ښا او دا سونه مرګري یاران دوستان پروګرام ګور ټول ته دعا سلام بلکې دنیا په هر ګوټ کې چې ګوري زما یاران دوستان کم ځای کې ټول ته دعا سلام قبول کړي ها څومره کاله مسافر دي کړي خان شل کاله مسافر به سعودي عرب ته شل کاله اول تم داخلي پخلی کو التم نه خپل هوټل مې بخلي مانه کړی ها زما هوټل کسان او 15 هوټل وشو کړ دې ها برابر اوس سوکل دشته اوس باندې ختمه کړه چې زمانو لکه اوس په خلل بډاګان مسلمان مسافر هوټل ما په عمره لولېږي تا بولې ګمړې د څه بل بل قران دې عمره مر واچو کنه یو تا وره تا له دا کار مو روزه کې عمره واچو دا صحیح ده روزه قران باندې عمره شي ګرانو کتونکو خان بابا ډیر خوش اخلاقه د مینې ډک انسان غب شپي او یو خدا قران اندازیم د سر شریکوله د زنانو لپاره به کې بیل بندوبست باقاعده زه کمرې هر څه ورسره شته دي د نارینو لپاره بیل د پردې خپل تنظیم دا سپیریر کالج بالکل مخامخ دی او خان بابا چوک یا نامعلوم تصویر چوک یا خان بابا چوک ولی چې ما ورته مخکې نامعلوم تصویر چوک اوس خان بابا موږ سره فیملی باترومونه مشته فیملی کمره سره شته لکه دا فیملی هوټل دی صحیح ده صحیح ده او بل دا چې پارک ته وسره خپل گاډي چې کم دی محفوظه ولاړی دا څنګه چې جمعات خبر وکړه نږدې جمعات ته او باترومونه یو سړی سټے کوي نو بالکل راتلی شي نو ګرانو کتونکو نورې خبرې به چېرته بیا وکړو خو دا د خان بابا د هوټل باقاعده هلته تازه ډوډۍ ګرمې پخیږي او ګرمه ډوډۍ چې کوم دي نو هغه تاسو خوړی شئ خو قراندازۍ له راشئ روټۍ وخورئ ټیکټ والې څه پته لګي د قسمت خبره ده او که نه روټۍ خو بس یم خورئ خو بل چې مین وګورئ نو ریټ نرخ چې کوم دی واقعي هغه تاسو په دې تصویر کې کتی شئ دې ته وګورئ دا تصویر به چې کوم دی په بل هوټل کې مو ګورئ هوټل به ساده وي خوراک به د کار وي ښه او وي دننه مو ګوره چغزي څه متل دی که نه وي رنګ ته یې مو ګوره خو څنګه وي څه متل خو دا ده چې دې ته مو ګوره چې یاره ساده دي لار په دې هم راتلی شي په دې هم راتلی شي ټولې لارې دي ورته خو ډېر په ښکلي ځای کې دي نو ګرانو کتونکو د خان بابا هوټل ته راغلي او دغه هم درسره شریکو الله دې کي چې دوی دغه شانتې په ښه اخلاقو د کسټمر سره میلو شي ازوی لږ ساده دی غوړې هغه نه ګیلو نه کې ښه هغه چې کوم منیجر صاحب دی نور راشه دې خواته وګوره هغه مایک نه هم تښتي خو مسله دا ده چې خان بابا خپله ډېر ښه کاریګر هم دی او د بهر ملک تجربه چې کومه هغه دلته روړې ده ښه ته څونه وخت نه کار کوې دلته زما خو یاره کم از کم دلته 3 میاشتې شو انشاءالله که خیر چې کار دلته کوم څه پخې زه خو پولو پخوم او روش پخوم او دې نه مخکې چېرته کار کړی او جی دې نه مخکې مې اسلام آباد کې کار کوم تجربه دې شته او جی انشاءالله نور کاریګران د سره کم دي نو نیم استاد را سره یو کاریګر دی او یو را سره پنجابي دی یاسر خان نامه را میاوالی دی او یو ابراهیم استاد دی مړوندې را پول دی او جی ګرانو کتونکو بانګ وای مننه